بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاهر شاجم د کندهار پوهنتون انجینري پوهنځي انرژي انجینري څانګې استاد. تاسو ته د سولر انرژي انجینرینګ پروسس اینډ سیستم مضمون درس ته ښه راغلاست درته وایم. لومړی چپټر دی انټروډکشن. په دې چپټر کې به پر یو شمېر موضوعاتو باندې بحث وکړو چې عبارت دي د سولر کولکټرونو پرفارمنس دی، همدارنګه سولر کولینګ سیستمونه، سولر هیټینګ سیستمونو باندې به بحث وکړو. د دې چپټر موضوعات دي: جنرال انټروډکشن ټو رینیوبل انرژي ټیکنالوژي، انرژي ډیماند اینډ رینیوبل انرژي. فرضاً اوس په نړیواله کچه باندې د انرژي ډیماند څونه دی او رینیوبل انرژي پوتنشل په کومه اندازه دی. انرژي ریلیټډ انوایرنمنټل پرابلم، هغه انوایرنمنټل تاثیرات چې د انرژي سره اړیکه لري. سټیټ اف کلایمیټ، د کلایمیټ اوسنی حالات په څه ډول دي. او همدارنګه د سولر انرژي یو لنډه تاریخچه باندې به بحث وکړو او نورې رینیوبل انرژي ټکنالوژیانو باندې به بحث وکړو چې څو ډوله ټکنالوژیانې موږ تاسې لرو. لومړی راځو د لمر څخه یې شروع کوو. جنرال انټروډکشن ټو رینیوبل انرژي ټکنالوژي عنوان دی. لمر زموږ تاسې د شمسي نظام یوازینی مرکز دی چې ټولې سیارې نورې پر راګرځي پر هغه باندې د ځمکې په شمول باندې. زموږ بحث پر لمر او ځمکه باندې دی چې د لمر وړانګې چې کله ځمکې ته رارسېږي په ځمکه کې ټول ژوندي موجودات د لمر څخه انرژي اخلي. هغه یا د تنفس په واسطه باندې یا د فوتوسنتیسیس په واسطه باندې چې هغه عملیه په نباتاتو کې ده. یعنې د ځمکې پر مخ چې ټول ژوندي موجودات ژوند کوي، انرژي ټوله له لمر څخه اخلي. د لمر په نه موجودیت کې د ژوندیو موجوداتو ژوند ناممکن دی. نو لمر یوازینی سیاره ورته ویلی سو یا یوازینی سیستم دی چې ټول ژوندي موجوداتو ژوند پر هغه پورې تړلی دی پر ځمکه کې. راځو اوس به د لمر جوړښت ته راسو. د لمر داخلي جوړښت 84% هایدروجن دی، 25% هیلیم او پاته نورې د ځینې نورو ګازاتو څخه جوړ دی. دلته یو بله خبره دا ده چې د لمر ټمپریچر خو مستقیما نسي اندازه کېدلی چې هلته موږ ورسو او د یوالې په واسطه باندې یعنې اندازه سوی دی. خو دا یو تخمیني اندازه چې ټاکل سوې ده 5500 کالوینه د لمر دپاره ټاکل سوې ده چې د لمر ټمپریچر دی. او د لمر وړانګه په اصل کې سپینه ده، دا چې د اټموسفیر څخه راتېرېږي بیا موږ ته ژړ رنګ باندې معلومېږي. یعنې موږ د لمر رڼا داسې پرځوو چې په ژړ رنګ کې ده. او همدارنګه لمر انرژي تولیدوي د نیوکلیر فیوژن په واسطه باندې. دلته موږ دوی عملیې لرو، یو فیوژن دی، بل بیا فیژن لرو. فیوژن موږ په لمر کې لرو. کله چې دوه اټومونه سره رایوځای کېږي او یو بل نوی اټوم جوړېږي او په نتیجه کې انرژي ریلیز کېږي یا تولیدېږي، دغه پروسې ته فیوژن ویل کېږي. په لمر کې دوه هایدروجن اټومونه سره رایوځای کېږي او هیلیوم جوړوي چې دغه پروسې ته موږ فیوژن وایو. او د یو بل کتاب په حواله باندې سولر انرژي انجینرینګ په نامه باندې دی چې په هره ثانیه کې 4 میلیونه ټنه هایدروجن په هیلیم باندې اوړي. بل بیا موږ فیژن لرو چې هغه FISSION دی. فیژن چې بیا کله یو اټوم تجزیه کېږي او انرژي تولیدوي، دغه پروسې ته بیا فیژن ویل کېږي. فیژن بیا دلته موږ کښته په ځمکه کې لرو. یعنې کله چې موږ هستوي انرژي تولیدوو یا هستوي انرژي بحث کوو، هلته د یورانیم اټوم تجزیه کېږي او انرژي تولیدوي. دغه پروسې ته بیا فیژن ویل کېږي. نو یو فیوژن دی چې هغه په لمر کې صورت نیسي، هایدروجن اټومونه سره رایوځای کېږي، هیلیم جوړوي او په نتیجه کې هیټ ریلیز کېږي یا حرارت تولیدوي، انرژي تولیدوي. نو بل بیا موږ فیژن لرو چې هغه بیا په ځمکه کې چې موږ هستوي ریاکټورونه دي، د هستوي انرژي پاور پلانټونه دي، هلته یورانیم سوځل کېږي، تجزیه کېږي او په نتیجه کې حرارت ریلیز کېږي.
یا انرژي ځینې تولیدېږي. په مجموعي ډول باندې د ټولو انرژیو منابع لمر دی، یعنې دا ټول انرژي لکه چیرې وګورو دا ټول اصل کې د لمر څخه په وجود راغلي دي، هغه که تیل دي، کولا ده، نیچرل ګاز دی، دا ته که وګورو په مجموع کې دا د ژوندیو موجوداتو پاتې شوي دي چې په میلیونونو کلونو تر ځمکې لاندې پاتې شوي دي د ټمپریچر او فشار په واسطه باندې بالاخره په تیلو، په ګاز او نیچرل په کول او نیچرل ګاز باندې بدل شوي دي. نو یعنې په مجموع کې د دې سورس ته کم وګورو دا د ژوندیو موجوداتو پاتې شوي هلته پاتې شوي دي، نو هغه ژوندي موجوداتو انرژي د لمر څخه اخیستې وه. نو ویلی سو چې د که تیل دي، کولا ده او نیچرل ګاز دی، د ټولو سرچینه لمر سو. دا خو نن رینیوبل سو، راسو رینیوبل بخش دی. په رینیوبل کې که چیرې موږ بادونو ته وګورو، بادونه څنګه په وجود راځي؟ کله چې په یوه منطقه کې د ټمپریچر اندازه زیاتې په بل کې کم، یعنې په یوه منطقه کې یو څه ګرمي زیاته سي، په بل کې کمه سي، حرارت په یوه منطقه کې زیاتېږي په بل کې کمیږي، په هغه منطقه کې چې حرارت زیات سي دا د مالیکولونه یې لوړ پورته کېږي. دلته د فشار تفاوت رامنځته کېږي د دې دوو منطقو، چې په یوه منطقه کې هوا ډېره ګرمه شوې ده او د هوا مالیکولونه یې ډېره اندازه پورته شوي دي لوړ، نو د دغه دوو منطقو ترمنځ د هوا د فشار تفاوت رامنځته کېږي، بالاخره د بادونو سرکولیشن رامنځته کېږي، یعنې بادونه هلته جریان پیدا کوي. نو د باد اصلي منبع هم ورته لمر سو، ځکه د لمر په واسطه باندې ځینې منطقو کې ډېره ګرمي، په ځینو منطقو کې لږ ګرمي، همدارنګه بحر و وچه ځمکه هم فرق لري سره، یعنې د بادونو سرکولیشن اصل کې د لمر څخه سرچینه اخلي. همدارنګه که وګورو هایدرو پاور ته، د اوبو انرژي ته، هم د لمر په واسطه باندې د هایدرو پاور په وجود راغلی دی، یعنې هغه اوریجن یې لمر دی، ځکه لومړی د بحرونو اوبه ایواپوریټ کېږي، بړاس کېږي، دا د لمر په واسطه باندې کېږي، بیا بیرته د باران په شکل باندې راورېږي، وروسته موږ ډیمونه ورته جوړ کړي دي، پر هغه باندې مو پاور پلانټونه ورته جوړ کړي دي او د هغې څخه انرژي تولیدوو. نو که ورته وګورو د دې هغه اصلي سورس هم لمر دی، ځکه د لمر په واسطه باندې د بحرونو اوبه ایواپوریټ سوې، پورته سوې، وروسته بیرته بیا د باران په شکل باندې رالوېږي، ځمکې ته راځي او هغه دپاره موږ ډیمونه جوړ کړي دي او برق ځینې تولیدوو یا انرژي ځینې تولیدوو. نو د هایدرو پاور منبع هم برته لمر سو. نو داسې که وګورو په مجموع کې که بایوماس انرژي ده چې د ژوندیو موجوداتو څخه په لاس راځي، فرضاً د لرګیو څخه او همدارنګه د حیواناتو، نباتاتو، همدارنګه د حیواناتو د پاتې شونو څخه یا د حیواناتو د فاضله موادو څخه چې په وجود راځي، هغه هم په مجموع کې اوریجن ته که وګورو، هغه مین منبع ته کې وګورو، هغه لمر دی، ځکه دغه ټولو ژوندیو موجوداتو د لمر څخه انرژي اخیستې ده. نو په مجموع کې ویلی سو چې د ټولو انرژیو منبع لمر دی. د تاریخ په اوږدو کې خلکو د لمر څخه په مختلف ډول باندې استفاده کول، خلکو خواړه د لمر په واسطه باندې وچول او همدارنګه به یې د اوبه به یې ایواپوریټ کړي تر څو د هغه څخه مالګه په لاس راوړي، یعنې تروې اوبه چې کله د لمر په واسطه باندې ایواپوریټ شي، د اوبه یې ځینې تبخیر سي، یوازې به مالګه بیا پاتېږي، نو مالګه یې په دې شکل باندې په وجود راوړل. نو دا چې د تاریخ په اوږدو کې لمر خلکو ته مختلفې ګټې رسولې، یعنې خلکو د لمر څخه ډېر استفاده کول، هغه وخت کې نور شیانو څخه استفاده بیخي هېڅ نه وه، ځکه صنعت نه و، نو مستقیما د لمر د وړانګو څخه به استفاده کېدل د هر راز ضرورت دپاره. نو ځکه خلکو لمر ته د خدای په سترګه باندې کتل چې دا زموږ خدای دی، موږ ته ډېره ګټه رسوي. نو دا د تاریخ څخه وړاندې قبایل وو چې دوی په دې نظر باندې وو. په لومړي ځل یو یوناني فیلسوف و د سقراط په نامه باندې د استوګنځایونو یا کورونو په اړه باندې یو نظریه ورکړل چې څنګه کورونه داسې جوړ کړو چې په ژمي کې ګرم او په دوبي کې یخ وي. نو د نظر دا و په هغه وخت کې خو د چون
شمالي او جنوبي نیمه کورې په اړه باندې ډېر څېړنې نوې شوي. نو ده ویل چې کله مثال موږ ساوت او نارت جوړو، یعنی د تعمیر مخ به ساوت طرف ته کوو او نارت به او شا به یې نارت طرف ته کوو، یا په اوږدوالي که وګورو تعمیر باید د ایست څخه ویسټ ته راسي که د اوږدوالي په ترتیب باندې راځي، یعنی که تعمیر داسې اوږد وي، خو په مجموع کې مخ باید د ساوت طرف ته سي او شا یې باید نارت طرف ته سي. ده دا نظر ورکوي، خو دا په شمالي نیمه کوره کې، په جنوبي نیمه کوره کې بیا د دې برعکس راځي. نو بله خبره دا ده چې د سولر انرژي چې موږ استفاده ځینې کوو، هغه که په تعمیرونو کې یا په نورو شکلونو باندې استفاده ورته کوو، ترمل شکل دی یا فوټوولټیک، دا یو ډېره پاکه انرژي ده چې هیڅ انوایرمنټل مشکلات نه لري، یا چاپېریال ته هیڅ پولوشن نه ایمیټ کېږي. نو لمر د انرژي منبع هم ده او ډېره پاکه منبع ده. اوس به راسو په نړۍ کې تثبیت سوي سرچینې د نن رینیویبل ده. البته یوه خبره د یادولو وړ ده چې دا منبع چې تثبیت سوي دي دا په 2009 کال کې دا ډیټا راحصل سوې ده. نو په 2009 کال کې د ټولې نړۍ تثبیت سوي سرچینې د تیلو ده 1341 بلیونه بیلره تثبیت سوي دي په 2009 کال کې. همدارنګه 9.48 میلیونه ټنه د کولا یا د ډبرو سکرو ذخایر تثبیت سوي دي په 2008 کال کې، او 1.3 تریلیونه متره مکعبه طبیعي ګاز سرچینې تثبیت سوي دي تر ځمکې لاندې په 2009 کال کې. دا خو اوس د نړۍ هغه تثبیت سوي سرچینې دي د نن رینیویبل ده. اوس به راسو وګورو چې په یوه ورځ کې کنزومشن څونه دی. د 2012 کال ډیټا ده چې 8.4 میلیونه بیلره په یوه ورځ کې یوازې تیل استفاده کېدل، او همدارنګه 1.9 میلیونه ټنه کولا په یوه ورځ کې استفاده کېدل، او همدارنګه 9.05 بلیونه متره مکعبه نیچرل ګاز په یوه ورځ کې استفاده کېدی. یعنې دلته که اوس وګورو دا خو د ټولې نړۍ تثبیت سوي سرچینې دي د نن رینیویبل ده، او دا په یوه ورځ کې د دوی کنزومشن دی. نو اوس راځو ګورو چې ښه دا که په دغه اندازه باندې جریان پیدا کړي، په دغه اندازه باندې استخراجېږي، نو دغه تثبیت سوي سرچینې به د څو کلونو دپاره موږ ته کار وکړي. نو د دې دپاره چې یو پرتله سوې ده، بالاخره دا په ثبوت رسېدلې ده چې د تیلو سرچینې تر راتلونکو 42 کلونو پورې موږ ته کار کولی شي که چیرې په دغه اندازه باندې استخراجېږي. یعنې په یوه ورځ کې 8.4 میلیونه بیلره په 2012 کال کې استخراجېدل. که چیرې دا په دا شکل باندې ادامه پیدا کړي نو یوازې 42 کاله نور دغه تثبیت سوي سرچینې کار کوي. او همدارنګه نیچرل ګاز تر 4-5 کلونو پورې کار کوي. یعنې که چیرې موږ په هره ورځ کې 1.9 په هره ورځ کې البته 9.05 بلیونه متره مکعبه ګاز موږ استخراج کو، او په دغه 2012 کال کې همدا اندازه استخراجېدی په یوه ورځ کې، نو دا به موږ ته تر راتلونکو 4-5 کلونو پورې کار وکړي. یوازې د کولا منبع وي یا د ډبرو د سکرو منابع وي دي چې هغه تر یو څه زیات وخته پورې کار کوي، یعنې تر 120 کلونو پورې کار کوي. خو پر دې باندې وروسته بیا کار وسو چې څنګه کولی سو چې د نن رینیویبل انرژي منابع یعنې د استخراج یې کم کو په نړیواله کچه باندې، چې اوس په 2021 کال کې ډېر کار پر رینیویبل باندې شوی دی تر څو د دې استخراج کم یو څه محدود سي. ځکه دا نه یوازې د اوس د راتلونکو 42 کلونو دپاره، دا د راتلونکو زرګونو کلونو دپاره د منابع دي، یعنې د راتلونکو نسلونو دپاره هم دي. نو اوس تر ډېره حده پورې ځای رینیویبل نیولی دی او پر دې باندې کار کېږي چې څنګه نورې هم دا منابع موږ محدودې کړو، ډېر استخراج ونه کړو او پر ځای رینیویبل کار. دومه موضوع مو بیا انرژي ډیماند اینډ رینیویبل انرژي، چې په نړیواله کچه د انرژي ډیماند څومره دی او څومره برخه د هغه رینیویبل انرژي جوړوي. نو اوس کله چې موږ غواړو د رینیویبل انرژي منابع انتخاب کړو، د فوسیل فیل پر ځای موږ غواړو چې رینیویبل منابع وکاروو،
څو فکټورونه باید په نظر کې ونیول سي. فرضاً لومړی اکانومیک دی، اقتصادي نظر یې باید په نظر یعنې دا باید مو پلان کړی چې آیا دلته چې موږ یو سولر پاور پلانټ انسټالوو، دا د اقتصاد د نګاه څخه دا اجازه موږ ته راکوي چې موږ دا پاور پلانټ دلته انسټال کړو. فرضاً په یوه منطقه کې سولر انرژي ښه نتیجه ورکوي، په بله منطقه کې بیا کیدای شي سولر انرژي ښه نتیجه ورنه کړي، هلته اکثره وخت بارانونه یي، وریځې، نو معلومه خبره ده چې سولر ښه نتیجه نه ورکوي. هلته به یعنې په هغه منطقو کې به بیا د 1 کیلو واټ هاور انرژي باید چې د سولر څخه تولیدېږي ډېره ګرانه به تمامېږي. نو دا د اقتصادي نګاه څخه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې په داسې منطقو کې چې هلته اکثره وخت وریځې بارانونه یي موږ سولر پاور پلانټونه انسټال کړو. همداسې د هایدرو پاور خبره ده چې هایدرو پاور هم په داسې سیمو کې چې هلته د اقتصادي نګاه څخه ارزانه پرې وځي، یعنې هغه تولیدېدونکې انرژي موږ ته څومره چې ارزانه پرې وځي په هغه اندازه باندې موږ کوښښ وکړو چې هغه منابع انتخاب کړو د رینیوبل له جملې څخه. دوهم فکټور یې انوایرنمنټل تاثیرات دي، چاپېریال ته باید تاوان ونه رسي، یعنې رینیوبل کې داسې منابع انتخابوو چې څومره چې چاپېریال ته تاوان نه رسي. فرضاً اوس که چیرې موږ سره پرتله کړو وینډ او سولر، وینډ چاپېریال ته یو دا مشکل لري چې هلته د مرغانو مرګ ورسره تړلی دی، کله چې د هغه ساحې څخه مرغان تېرېږي د وینډ ټوربینونو د پرونو سره مښتي، او همدارنګه هغه یو اواز تولیدوي. نو وینډ انرژي کله چې موږ غواړو ټوربینونه د وینډ انرژي دپاره انسټال کړو، هغه باید په داسې یو سیمو کې چې هلته اواز یعنې کلي نه وي تر څو دوی د اواز څخه په عذاب سي. همدارنګه سیفټي بله موضوع ده چې هغه باید سیف وي. په داسې ځای کې فرضاً یو هایدرو پاور پلانټ موږ جوړوو، هغه باید د هر نګاه څخه سیف وي، تخریب امکان یې نه وي. پر داسې یو سیمه باندې باید جوړ شوی، داسې سیمه نه وي چې هغه د پلاټ په مقابل کې مقاومت ونه لري یا هغه مځکه ډېره کمزورې وي. فرضاً اوس په نیپال کې دوی وایي چې موږ غټ هایدرو پاور پلانټونه نسو جوړولی، ځکه د نیپال مځکه داسې ده چې هغه سسته ده، د ډېر وزن یا د ډېر لوډ توان نه لري په مجموع کې ټوله مځکه. نو که هر اندازه باندې هلته غټ پاور پلانټ پر څنګه مقاومت باندې جوړ شي، چون د مځکه یې سسته ده، نو د دې امکان شته چې هغه تخریب شي. نو دوی وایي چې زموږ دپاره یو ښه آپشن رڼا پرېور هایدرو پاور پلانټونه دي چې هغه ډېر فشار نه راولي پر دا مځکه باندې. نو موږ کولی شو په اساني سره د هغه څخه برق تولید کړو. نو بله مهمه خبره یې د سیفټي ده چې هغه باید سیف وي، کم تاوان ورته ونه رسېږي. نو د دې پیړۍ یعنې د دغه 21مې پیړۍ په نیمایي کې تر نیمایي پورې به رینیوبل انرژي د ټولې تولیدېدونکې انرژي درېیمه برخه جوړوي، 3/5 برخه به یې جوړوي. البته یعنې که چیرې د ټولې تولیدېدونکې انرژي موږ محاسبه کړو، 3 برخې به یوازې د 5 برخو څخه به 3 برخې د رینیوبل څخه په لاس راځي. او که چیرې بیا دا د الکتریسیټي له نظر وګورو، اوس انرژي خو چې موږ په لاس راوړو د رینیوبل څخه، هغه په ترمل شکل باندې هم په لاس راوړو لکه سولر کولکټرونه، همدارنګه په میکانیکل شکل باندې په لاس راوړو چې د هغه څخه موږ د اوبو د پورته کولو دپاره استفاده کوو، یعنې د هایدرو پاور باندې داسې سیسټمونه منصب کړي چې اوبه په پورته کوو. دا مې یو رینیوبل منبع ده، خو موږ ته برق بیا په لاس نه راکوي، موږ هلته یوازې د میکانیکل کار ورباندې اجرا کوو. نو که چیرې یوازې الکتریسیټي ته راسو، یعنې چې څومره برق ځینې تولیدېږي، د دې پیړۍ په نیمایي کې به د 5 څخه 2 برخې برق به یوازې د رینیوبل منابعو څخه په لاس راځي، البته په نړیوال مارکیټ په سطح باندې. دلته یو ریسرچ شوی دی د رینیوبل انرژي ریسورسز ان ساوث ایشین کنټریز. ساوث ایشین کنټریز کې انډیا، سریلانکا، پاکستان، افغانستان، بنګلادیش او نیپال راځي. دلته که وګورو لومړی د سولر پاور پوټینشل له جملې څخه، سولر پاور پوټینشل په دې ټولو هیوادونو کې د افغانستان کې 6.5 کیلو واټ هاور پر متر مربع پر ډے، یعنې سولر پاور پوټینشل په دا ټوله جنوبي اسیا کې په افغانستان کې ډېر زیات دی. 6.5 کیلو واټ هاور پر متر مربع دی، په داسې حال کې چې په نور هیوادونو کې ډېر کم دی. نیپال ته که وګورو بیخي 4
کیلو واټ اور پر متر مربع پر ډې دی. یعنی مخکې چې موږ ویل چې کله موږ یو منابع انتخابوو هغه باید د اقتصاد له نظره وڅېړل سي چې آیا دلته سولر ښه نتیجه ورکوي که یې نه ورکوي. نو همداسې که وګورو پاکستان دی چې تر افغانستان وروسته 15.3 کیلو واټ اور پر متر مربع پر ډې د سولر انرژي پوټنشل دی، خو افغانستان تر ټولو څخه په ټاپ درجه کې دی. بل منبع هایدرو پاور پوټنشل دی. هایدرو پاور پوټنشل ته که وګورو افغانستان 25,000 میگا واټ هایدرو پاور پوټنشل لري. نو دا که وګورو د پاکستان سره پرتله کو پاکستان کې نه 50,000 دی، یعنی تر پاکستان کم دی. همدارنګه تر انډیا هم کم دی، ځکه په انډیا کې خو بیخي زیات 150,000 میگا واټ هایدرو پاور پوټنشل هغوی لري. او همدارنګه نیپال دی چې په نیپال کې هم ډېره برخه یعنې د هغوی 99% برخه د هایدرو پاور څخه په لاس راځي چې هلته 83,000 میگا واټ هایدرو پاور پوټنشل دی لري. خو افغانستان بیا هم په یو ښه رینج کې دی، یعنې تر سریلانکا او بنګلادیش بیا هم په لوړ دی، یعنې 25,000 میگا واټ هایدرو پاور پوټنشل موږ په افغانستان کې لرو. که راسو بیا وینډ پاور پوټنشل ته، وینډ پاور پوټنشل بیا په افغانستان کې تر ټولو هیوادونو زیات دی لکه د سولر په شکل باندې، ځکه په افغانستان کې موږ 1,58,000 میگا واټ وینډ انرژي پوټنشل لرو، په داسې حال کې چې په ټوله دغه جنوبي اسیا کې هیڅ هېواد دغه اندازه پوټنشل نه لري. یعنې افغانستان د وینډ انرژي د پوټنشل له پلوه په جنوبي اسیا کې تر ټولو په ټاپ درجه کې دی چې 1,58,000 میگا واټ وینډ انرژي پوټنشل لري. نو دا په جنوبي اسیا کې د رینیوبل انرژي البته یو څو رینیوبل انرژي سولر دی، هایدرو او وینډ، په دې کې بایوماس جیوترمل نه دي محاسبه شوي، هغه نه دي پکښې راغلي په دې ریسرچ کې. یوازې دغه درې منابع دي چې دې ته په کتلو سره موږ پوهېږو چې افغانستان څومره د سولر، څومره اندازه د وینډ انرژي او څومره اندازه د هایدرو پاور پوټنشل لري. بل که چیرې اوس راسو د کاربن ډای اکساید امیشن ته، په 2050 کال کې به دا د کاربن ډای اکساید امیشن 15% راکم سي د 1950 کال په پرتله باندې. یعنې په 1950 کال کې یا په هغو کلونو کې یوازې نن رینیوبل منابع کارېدلې، رینیوبل هلته په ډېره کم اندازه باندې وې. نو چون ټول ضرورت د نن رینیوبل څخه پوره کېدل، نو ډېر زیات اندازه کاربن ډای اکساید هوا ته پورته کېدی. وروسته تر صنعتي انقلاب یا وروسته تر دغه کلونو، البته تر دغه کلونو صنعتي انقلاب خو نو مخکې و، تر دغه کلونو خلکو رینیوبل ته مخ کړه چې کله اویل کرایسیس رامنځته سو، د تیلو کړکېچ څخه وروسته هېوادونو رینیوبل ته مخه کړل. بالاخره رینیوبل ډېر پرمختګ وکړي چې اوس داسې پیشبیني شوې ده چې په 2050 کال کې به یعنې ډېر زیات پرمختګ وکړي چې بالاخره به د کاربن ډای اکساید امیشن 15% راکم سي د 1950 کال په پرتله باندې. یعنې په 1950 کال کې چې څومره کاربن ډای اکساید هوا ته پورته کېدی، په 2050 کال کې به یوازې د هغه 25% کاربن ډای اکساید فضا ته پورته کېږي، چې دا یو ډېر زیاته فیصدي ښیي چې مثال راکم شوی دی د کاربن ډای اکساید لیول. په داسې حال کې چې د 1950 کال په پرتله باندې هم نفوس زیات شوی دی او هم په صنعت کې پرمختګ راغلی دی، یعنې کنزومشن زیات شوی دی، خو باید د کاربن ډای اکساید اندازه اضافه شوې وای دی. خو دا په دې خاطر کمه شوې ده چې په اصل کې د خلکو یا د هېوادونو توجه رینیوبل ته اوښتې ده. په 2050 کال کې بیخي داسې فرض کړی ده چې تر ډېره حده پورې یعنې 15% ټولې انرژي به موږ د رینیوبل څخه په لاس راوړو د ټولې نړۍ په کچه باندې. همداسې د رینیوبل انرژي د ځینو ادارو په حواله باندې چې په دغه پیړۍ کې به یعنې د دې پیړۍ په نیمایي کې به د رینیوبل شیر په نړیواله کچه باندې 10% سي یا 10% به د رینیوبل انرژي څخه په لاس راځي، هغه کم ډیمانډ چې د انرژي دی.
راځو د رینیوبل انرژي یو څو مهم خصوصیات دي چې په راتلونکي کې پیشبیني شوې ده. لومړی دا چې مختلفې منابع د رینیوبل دا موږ لرو چې دا د ریجن څخه او بل ریجن ته فرق کوي، یعنې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته فرق کوي. په یوه سیمه کې به سولر ښه نتیجه ورکوي یا ډېره زیاته اندازه باندې وي، په بله سیمه کې به بیا وینډ انرژي. فرضاً دلته په افغانستان کې موږ هرات، نیمروز، فراه کې وینډ انرژي په ښه پرېمانه اندازه لرو، ځکه دغه ځای بادونه نو بیا په ټوله جنوبي اسیا کې موږ نه لرو. همداسې که چیرې جنوبي غرب زون ته راسو دلته سولر انرژي ښه نتیجه ورکوي. همداسې که چیرې شمالي سیمو ته ولاړ سو هلته بیا د هایدرو پاور لپاره موږ ښه پوټنشل لرو. نو دا په نړیواله موږ خو د افغانستان په کچه وایو، په نړیواله کچه هم د منابع مختلفې منابع دي، ډېره زیاته اندازه باندې شتون لري، خو د ریجن څخه بل ریجن ته فرق کوي. یعنې په ځینو سیمو کې یو ډول منابع ښه نتیجه ورکوي، په ځینو نور سیمو کې بیا بل ډول منابع ښه نتیجه ورکوي یا په زیاته اندازه باندې هلته موجودې وي. بل خبره دا ده چې چون موږ اوس هم یا تر راتلونکو کلونو پورې هم ټوله رینیوبل انرژي نسو پوره کولی، یعنې د ټوله ډیمانډ د رینیوبل څخه نسو پوره کولی، خو حد اقل باید داسې وکړو چې رینیوبل د یو بل داسې منابع سره چې هغه ایفیشنټ وي، یعنې نن رینیوبل وي خو د هغه ایفیشنټ وي، د هغه سره باید کمباین کړو. یعنې یوه اندازه برق د رینیوبل څخه په لاس راوړو، بل اندازه برق نو چې زموږ ډیمانډ دی هغه باید د داسې نن رینیوبل څخه په لاس راوړو چې هغه ایفیشنټ وي، مؤثریت یې زیات وي. نو دا هم په راتلونکي کلونو کې دا پر دې باندې کار کېږي چې څنګه رینیوبل د داسې یو منبع نن رینیوبل سره یو ځای کړو چې هغه ایفیشنټ وي، یعنې ډېره زیاته اندازه باندې نه کاربن ډای اکساید فضا ته پورته سي، نه په ډېره زیاته اندازه باندې هغه ریسورسز موږ استخراج کړي وي، ځکه هغه ریسورسز خو ثابت وه د محدودو کلونو دپاره و. درېیمه خبره دا ده چې بایوماس به ډېر زیات استعمالیږي، ځکه بایوماس خو په طبیعي شکل باندې ونې دي، بوټي دي، د ژوندیو موجوداتو فاضله مواد دي چې د هغوی څخه موږ بایوماس انرژي تولیدولی سو. پر دې باندې به بیا وروسته بحث وکړو چې بایوماس په څو شکلونو کې موږ لرو. نو درېیم خصوصیت یې دا دی چې بایوماس به ډېر زیات استعمالیږي. او بل دغه تغیر خوړونکي رینیوبل انرژي منابع چې دي ډېر زیات برق به بیا د دوی څخه په لاس راځي، یعنې په نړیواله کچه باندې چې برق ډېر مصرفېږي هغه به تر ډېره حده د رینیوبل انرژي منابعو څخه په لاس راځي. او د دې سټوریج ټکنالوژي ته به ضرورت نه وي، داسې نوي سیسټمو باندې کار کېږي تر څو د سټوریج مخه یې ونیول شي. فرضاً سټوریج خو موږ په بیټریو کې کولی سو، خو اوس داسې یو بله مفکوره داسې ده چې فرضاً موږ په یوه سیمه کې وینډ انرژي لرو. وینډ انرژي خو زموږ په واک نه ده، دا بادونه چلیږي، که زموږ انرژي په کار یې که نه یې په کار بادونه چلیږي. فرضاً داسې وخت دی چې زموږ انرژي نه ده په کار بادونه چلیږي، یعنې وینډ توربین انرژي تولیدوي، نو موږ د هغه په واسطه باندې کولی سو چې هایدروجن غني کړو. هایدروجن انرژي موږ څخه بیا یعنې هایدروجن څخه بیا د ضرورت په مطابق باندې یا د ضرورت په اندازه باندې هر وخت چې بیا ورته ضرورت و د هغه څخه استفاده کوو. یعنې دلته به که څه هم داسې یو څه انفیشنسیانې به پکښې راځي چې موږ یو وارې وینډ انرژي اړوو په هایدروجن باندې، په هغه باندې هایدروجن غني کوو، بیا وروسته هایدروجن سوځو تر څو موږ برق په لاس راوړو. خو ګټه به مو بیا دا کړې چې د سټوریج د بیټریو مخه به مو بیا نیولې، او بیټریانې هم په ډېره زیاته اندازه باندې، یعنې کله چې د میګاواټو خبرې سي هلته بیا موږ بیټریانې نسو کارولی. بل مهم فکټور د نیچرل ګاز دی. نیچرل ګاز به د رینیوبل انرژي په صنعت کې ډېر مهم رول ولوبوي. ولې به زیات رول ولوبوي؟ رینیوبل منابع خو موږ وویل چې دا محدودې دي، یعنې زموږ په خوښه هم نه دي، کیدای شي بادونه یي یو وخت خو زموږ ډېرې انرژي ته ضرورت نه وي، یعنې بادونه به اضافه چلیږي، اضافه برق به تولیدېږي. خو د هغه دپاره موږ اپشن دا ووایه چې موږ هغه به بیا یعنې په هغه په واسطه باندې به موږ هایدروجن غني کړو. خو کله بیا داسې وي چې زموږ د خوښې مطابق نه وي، نو موږ د دې سره بل منبع د نیچرل ګاز لرو چې نیچرل ګاز پاور پلانټونه ورته جوړ کړو، د ګاز څخه برق تولیدوو.
نو ولې نیچرل ګاز انتخاب شوی دی؟ ولې نور ترمل پاور پلانټونه موږ لرو چې سټیم پاور پلانټونه دي چې د کولا په واسطه باندې چلیږي یا ډیزل جنریټرونه دي. د نیچرل ګاز خصوصیت دا دی چې ډېر ژر موږ د په اپریشن باندې راوستلی شو. فرضاً که چیرې موږ اوس سولر انسټال کړي، سولر د مازدیګر خاص څنګه کار پرېږدي، اتومات ژر موږ کولی شو چې د ګیز پاور پلانټ چالانه کړو او هغه برق موږ ته راکړي، یعنې هغه ډیمانډ هغه راته پوره کړي. په داسې حال کې که چیرې موږ سټیم پاور پلانټونو او کولا پاور پلانټونو ته وګورو، هغه په ساعتونو وخت نیسي تر څو دی یو وارې عیار سي، هغه خپل ریټډ حالت ته ورسېږي یا دا ماشینان ګرم سي، بعد هغې څخه بیا موږ کولی شو چې هغه د ګریډ سره وصل کړو او هغه ډیمانډ راته پوره کړي. نو ځکه نیچرل ګاز به یو مهم رول ولوبوي د رینیوبل انرژي په صنعت کې. او بله خبره دا ده چې رینیوبل انرژي مختلف ادارې دي، مختلفې کمپنیان دي، دوی اوس کوشش کوي چې په دا رینیوبل کې مختلف اپشنونه منځته راوړي. فرضاً یوازې موږ اوس وینو په سولر کې څو ډوله ټکنالوژیانې موږ لرو، دارنګه په هایدرو پاور کې مختلف ډول ټوربینونه لرو، په وینډ انرژي کې مختلف ډول ټوربینونه لرو. یعنې دا بیا هغه د مارکیټ دغه شوی پیشبیني شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به په مارکیټ کې مختلف چایسونه موږ د رینیوبل انرژي دا ولرو. د رینیوبل انرژي د ادارو د پیشبیني په اساس باندې چې په 2015 کال کې به 318 اګزا ژوله یوازې د رینیوبل څخه په لاس راځي. 318 اګزا ژوله په 2015 کال کې، پاته اندازه به یې د فوسیل فیول څخه په لاس راځي. یعنې د فوسیل فیول د جملې څخه به، یعنې چون په 2015 کال کې خو ډیمانډ ډېر زیات دی، 318 اګزا ژوله به یې یوازې د رینیوبل څخه په لاس راځي. په داسې حال کې چې په 1915 کې د ټولې نړۍ د انرژي ډیمانډ یا کنزمپشن 323 اګزا ژوله و. نو دا چې په 1915 کې 323 و، نو په 2015 کال کې به دا اندازه ډېره لوړه شوې. خو بیا هم یعنې هر اندازې ته که رسېدلي، هلته به 318 اګزا ژوله یوازې د رینیوبل څخه په لاس راځي. نو اوس که چیرې داسې فرض کړو که په 1915 کال کې په دغه اندازه باندې رینیوبل ته کار شوی وای لکه اوس چې شوی دي، نو هغه وخت به تقریبا ټوله منابع د نړۍ ټوله د انرژي کنزمپشن چې کېږي، ټوله ډیمانډ به یوازې رینیوبل ورته پوره کولی، ځکه هلته ټوله کنزمپشن 323 اګزا ژوله و او اوس 318 اګزا ژوله د رینیوبل څخه به لاس راځي. نو که هغه وخت په رینیوبل باندې دومره کار شوی وای، نو هغه وخت به د دوی ټوله ډیمانډ رینیوبل ورته پوره کولی. اوس که چیرې موږ وګورو دا رینیوبل خو موږ ته ډېر زیات معلومېږي، که دا موږ د لمر د انرژي سره پرتله کړو، د لمر هغه انرژي چې یوازې ځمکې ته رسېږي، لمر ټولو سیارو ته انرژي ورکوي، یوازې هغه اندازه انرژي چې لمر یې ځمکې ته ورکوي 3.8 میلیونه اګزا ژوله ده، چې دا د هغه یوازې 0.01% جوړوي. یعنې دا اندازه انرژي خو موږ ته ډېره زیاته معلومېږي چې 318 اګزا ژوله ده. که چیرې دا د لمر د هغې انرژي سره پرتله کړو چې لمر یې ځمکې ته ورکوي، د هغه یوازې 0.01% جوړوي. او همدارنګه که چیرې راسو په نړیواله کچه باندې وګورو چې د رینیوبل انرژي منابعو څخه چې برق بیا په لاس راځي، الکتریسیټي په لاس راځي، هغه 34 اګزا ژوله ده. که دې ته بیا وګورو، دا بیا یوازې 0.003% د هغه لمر د وړانګو جوړوي چې ځمکې پر سطح باندې لګېږي. نو یعنې بیا که چیرې دا موږ پرتله کړو د رینیوبل منابعو سره یا په مجموع کې د سولر سره یې موږ پرتله کړو، ډېر یو کمه اندازه موږ اوس هم یعنې په لاس راوړو. 34 اګزا ژوله یو ډېره کمه اندازه ده. که چیرې دا د بادي انرژي سره موږ بیا پرتله کړو، د هغه بیا 0.1% جوړوي. یعنې که چیرې دغه انرژي د 34 اګزا ژوله موږ د باد څخه په لاس راوړو، نو موږ به د ټوله په نړۍ کې د وینډ انرژي د پوټنشل یوازې 0.1% به مو په کار اچولي.